أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اوس دې ځکه د شان نزول متعلق چې دی نو هغه لیکلی دی. وی حضور صلی الله علیه وسلم تجینو د یهودو مشرانو لکه کعب بن اشرف او داسې نور کسانو دی چې دی نو هغه وویلو او دغه شانتې د وفد نجران څه کسان ول د هغوی چې دی نو دا خبره وکړله چې حضرت یعقوب علیه السلام مونږ ته چې دی نو هغه چې کله وفات کېدو نو مونږ ته د دې خبرې وصیت کړی چې تاسو به په خپل یهودیت باندې چې دی نو قایم او دایم اوسیږئ د دې نه به تاسو یو خوا او بل خوا چې دی نو نه وړئ. نو د دې وجې نه مونږ چې دی نو هغه د الله په پیغمبر اخرني پیغمبر باندې ایمان نه راوړو ځکه مونږ ته حضرت یعقوب علیه السلام چې نو دا وصیت د مخکې نه کړی نو مونږ د هغه په هغې وصیت باندې چې نو چلیږو. نو الله جل جلاله چې دی نو هغه د دغې خبرې چې نو هغه رد یې وکړو او د دغې آیات تفسیر مخکې مونږ ویلو چې د قرآن په تفسیر کې یو چې نو هغه تفسیر دا دی چې تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن پاک د یو آیات تفسیر دا په بل آیات باندې چې دی نو هغه وشي دا د ټولو نه بهترین تفسیر د قرآن چې دی نو هغه دی. نو سورت ال عمران سپاره نمبر 3 آیات نمبر 65 دغه لک راوړو وګورئ نه کې به تاسو ته آسان شي. سورت ال عمران آیات نمبر 65 سپاره نمبر 3 کې اللہ جل جلالہ فرمائے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اے اہل کتاب تاسو ولی چې نو د ابراهیم علیه السلام په باره کې چې نو جګړه کوي وما انزلت التوراۃ والانجیل حالن کې نه نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر داغه نه ورستو افلا تعقلون تاسو دومره هم عقل نه لرئ. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم تعلمون. نو چې کمی خبرې تاسو ته علم نه پاغې کولی تاسو باز کوئ جګړه کوئ الله خپوی دی تاسو نه پوي. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهيم عليه السلام هغه نه چې نو يهودي مسلک والو نه چې نو نصراني مذهب والو لیکن هغه هو ولكن كان حنيفا مسلما هغه حنیف مسلم وما كان من المشركين او نه داغه د مشرکانو نو. نو دا آیت چې نو هغه په سمجھ کې رالو نو گویا الله چې نو هغه ورته دا وی چې دوی تا خبره وکړله چې مونږ ته حضرت یعقوب علیه السلام په دې وصیت کړو. نو دغه آیات کې الله جل جلاله وی وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده تورات او انجیل خدا هغه ورو زمانه نه ورست نازل شوی دي. حضرت موسی علیه السلام چې کم متبعین ول نو هغه بنی اسرائیل چې نو داغوی ته يهوديان ویلې کېږي او د موسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په منځ کې خو په سونو کالو زمانه تیر شوی ده. نو څنګه تاسو ته چې نو هغه د يهودیت باندې چې نو هغه د قائم او دائم پاتې کېدو چې نو نصیحت کړو. بیا د حضرت چې نو هغه یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې په زرونو کال فاصله پاتې چې نو په منځ کې راغلی ده. نو په هغه وخت کې دغه څنګه
یعنی دا د کم عقل خبره ده چې یو مذهب چې دی نو هغه په 2025 کې چې نو هغه مثال په تور کې راځي او د هغې چې نو وصیت سړی په 2015 کې یو سړی تیر شوی او هغه یې کړی نو داسې چېرته کیدی شي نو ځکه الله جل جلاله وی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت تاسو په هغه وخت کې حاضر وئ تاسو په هغه وخت کې موجود وئ چې کله حضرت یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنی آثار د مرګ چې دی نو هغه رالل او دا مسلم خبره ده مخکې هم ویلې شوي ول تاسو ته معلومه به مې چې کله د الله هر یو پیغمبر د هغه له چې کله مرګ راځي نو د الله پیغمبر له چې نو اختیار ورکړی شي چې وستوي چې دی نو هغه څه کوي مرګ چې نو هغه قبلي نو د دې حضور علیه السلام متعلق هم راځي که تاسو خیال کړی د دې مبارکه کې نبی علیه السلام او عائشة رضی الله تعالی عنها روایت مفهوم دی چې د الله پیغمبر چې نو هغه به بره اسمان ته کتل او د هغه به وی چې اللهم بالرفیق الاعلی ای الله ما چې دی نو زه رفیق اعلی چې دی نو هغه خوښوم ما چې نو هغې ته ورسئ نو د الله هر پیغمبر ته دسي نو حضرت یعقوب علیه السلام نه چې کله هم مرګ رالو پرشته راله چې ستا دومره ټایم چې دی نو هغه پاتې کېږي تاسو څنګه سره یې ده نو یعقوب علیه السلام ورته انظرني ما نه صرف دومره قدلې چې نو هغه مهلت راکړي چې زه د خپل بچي راجمع کم دې ته یو نصیحت وکم نو حضرت یعقوب علیه السلام چې نو خپل بچي راجمع کړل سکا اولاد بیا د هغوی اولادو دې ټولې چې راجمع کړل نو یعقوب علیه السلام ورته ویل قال لبنیه ما تعبدون من بعدي تاسو په زمانه وروسته چې نو هغه د چا عبادت کوئ نو ټول ورته نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحده مونږ به چې نو هغه عبادت کوو ستا د معبود ستا د پلار نیکه د معبود چې هغه ابراهیم علیه السلام دی اسماعیل علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی مونږ به چې د دغه یو رب په چې نو وحدانیت منو مونږ به نور څوک چې دی نو هغه نه منو نو ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام ټولو اولادو د ملت ابراهیمیه چې هغه ملت واحده دغه دین اسلام دی د دې چې نو هغه ټولو دغه خبره کړې د هغوی خو نه د یهودیت چې نو په دې کې خبره شته او نه د نصرانیت شته الله وی هغوی خو چې نو دغه خبره نصیحت کړو اوس دې نه یو خبره چې نو هغه دا معلومه شوله وی د اولاد د پاره به صرف د دنیا چې نو هغه سوچ نه کوي نن زمونږ ټول سوچ چې نو هغه د اولاد د پاره د دنیا دی دی به څنګه چې دی نو هغه داسې مذهب داسې چې نو هغه عهدې والا داسې منصب والا جوړېږي چې ډېرې پیسې وګټي او ښه نوکرۍ باندې شي او دا شي اکثر ډېر سادهګان چې نو هغه دا خبره هم وکړي یاره اوس مې چې نو پروا نشته زوی مې چې نو هغه لا لوی شو د هغه نوکر شو څوک وایي چې نو هغه په ښه تنخواه ولګېدو څوک وایي د هغه په ښه کار شولو څوک وایي د هغه له مې دا وکړل اوس که مړ کېږم نو څه پروا مې نشته حالان کې د انبیاو تعلیم چې دی نو هغه د دنیا سره اصل اخرت تعلیم و چې تو په مرګ په وخت کې هم خپل د بچو د هغوی چې دی نو اصلاح پته لازم د دغه بګي نو ځکه حضرت یعقوب علیه السلام او د هغوی نه ووصى بها ابراهیم بنیه ابراهیم علیه السلام د لوی لوی انبیا علیهم السلام چې نو هغه د سنت پرېښودل چې په مرګ په وخت کې پاک وخت کې به هم خپل اولاد ته خپل جانشین ته دین به ورته ښیي چې ګورئ تاسو باندې اصل د دین چې دی نو هغه تابعداري ده دویمه خبره د دې ځای نه چې دی نو هغه دا هم معلومه شوله چې ګوره په تره باندې هم د پلار اطلاق کیږي او نیکه باندې هم د پلار اطلاق کیږي لکه دلته اوس وګورئ و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق نو د یعقوب علیه السلام خپل پلار چې نو هغه اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام رورو او ابراهیم علیه السلام چې نو هغه نیکه ولو نو اوس دې ځای کې چې نو هغه وګورئ نو دلته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میراث کې یو مسله چې نو هغه ذکر کړې ده د دې آیات نه دا استعمال کړی چې نیکه د هغه چې نو په منزله د پلار دی دته به چې نو په میراث کې د پلار په شانتي حصه میلایږي او دې نه چې نو دام چتره د هغه چې نو په حکم کې ادب او احترام کې داسې دی لکه څنګه چې پلار وي د پلار څنګه ادب او احترامي نو دغه شانتي ادب او احترام دا د تره چې دی نو هغه هم وي ځکه حضور علیه السلام چې نو فرمایلي حدیث مبارکه مفهوم دی چې نو هغه العم الرجل سنوة ابيه چې د سړی چې دی نو هغه تره دا په مثل چې دی نو هغه د پلار دی تره
دا په مثال چې نو هغه د پلار دی. نو دې نه دغه خبرې هم راني نو دې ټول ورته سوې ونحن له مسلمون مونږ بستا چې نو هغه الله چې هغه په خپل ذات او صفات کې یو دی دغه الله به عبادت کو ونحن له مسلمون او مونږ ټول دغه الله چې نه فرماندار یو. الله وی تلک امه قد خلت دا چې نو یو امت دا یو ډله قد خلت چې هغه تیر شوی ده لها ما کسبت ولکم ما کسبتم هغوی دپاره دی هغه څه کم چې هغوی کړي ولکم ما کسبتم تاسو دپاره به هغه څه چې کم تاسو کوئ ولا تسألون اما كانوا يعملون او تاسو نه به تپوس نشي کولی د هغه څه په خبرو کې کم عمل چې د هغوی کړی. نو دې نه معلومه دا شوله د پلار نیکه که چېرته ښه عمل کړی او که بد عمل کړی د پلار نیکه په ښه عمل او د پلار نیکه په بد عمل سړی چې دی نو هغه نشي پورې وتلی. هر سړی چې دی نو هغه به پورې وځي دی به نجات چې دی نو هغه مومي د په خپل عمل باندې. که د خپل عمل ښه او درست او برابر نو دا سړی و په دې باندې چې دی نو هغه نجات مومي. او که چېرته د خپل عمل چې دی نو هغه برابر نه او پلار نیکی ډیر نیک او صالح ولې نه تیر شوی دی د هغه په عمل باندې خلاصېدی نشي. هغه ځان نه خبره ده چې پلار نیکی چې دی نو نیکان او صالحان تیر شي د هغې په برکت الله رب العزت د مقام او درجه چې دی نو هغه ورکوي. خو د هغې سره شرط ایمان هم شرط دی او د ایمان سره د خپل اعمال صالحه چې دی نو هغه هم شرط دی چې دا دواړه به دی خپل کوي. که چېرته ایمان نه او پلار چې نو د وخت پیغمبر ولی نه بیا هم پلار چې نو هغې په کار نشي راتلی. لکه حضرت نوح علیه السلام هغه چې نو هغه څه د خدای پیغمبر دی رسول دی جلیل القدر انبیاو کې دی خو د هغه زوی چې ایمان را نه وړلو نو د نوح علیه السلام دغه د پلار هغه رشته چې دی نو هغې په کار نشي راتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د الله رب العزت چې دی نو هغه په ټول کل کائنات کې د الله نه وروسته ټول نه لویه درجه د نبي علیه السلام ده. خو چې تله ابو طالب ابو لهب خپل عمل نو هیڅ پیدا چې دی نو هغه وله نشي ورکولی. او حضور علیه السلام دا ویلي هم ولو چې نو ای صفیې ای چې دی نو حفصه آل د عبدالمطلب دا ټول چې دی نو هغه مخاطب کړل زه ګورې تاسو له په ورځ د قیامت هیڅ فایده چې دی نو هغه نشم درکولی سوچ پورې چې تاسو په خپله دا کلمه ویلي نه لا اله الا الله محمد رسول الله. او دغه شانتي پلار نیکه چې نو یو ګناه بد کړی یو کار چې نو هغه غلط کړی نو په هغې باندې اولاد له سزا هم نشي ورکولی. ځکه د الله رب العزت فرمان دی لا تزرة وازرة وزر اخرى چې د یو سړی بوج د ګناه چې نو هغه په بل نشي اچولی. نو ځکه الله وی لها ما کسبت دا هغوی چې کم ښه کارونه کړي د هغې ثواب به هغوی ته میلایږي ولکم ما کسبتم که تاسو ښه وکړل نو د هغې بدل به تاسو ته میلایږي ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تپوس نشي کولی د هغې عملون د هغوی چې کوم عملونه کړي د هغې په باره کې. وقالو كونوا هودا او نصارى تهتدوا وایي د دوی په باره کې چې نو هغه دا چې نو تفسیر خازن کې لیکلی دی وایي د دې د نزول متعلق چې نو هغه چې یهودو نه چې نو هغه څه کسان او د نصارا نجران نه چې نو هغه څه کسان دوی چې نو هغه کېناستلو او دوی وی چې هغه کس به په هدایت چې کم کسر چې نو هغه یهودي شولو. نصارا وی چې هغه سړی چې نو هغه نجات مومي چې کم کس چې نو نصرانی شو نو دوی مسلمانانو له دعوت ورکولو دیو چا ورته یهودي شي کامیاب بشي چا ورته چې نو هغه نصرانی شي کامیاب بشي. الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل نا قل بل ملت ابراهیم حنیفه مونږ تابعداري کوو د ملت ابراهیمیه چې هغه حنیف دی هغه د الله جل جلاله په نسبت باندې غوره چې نو هغه دین دی. حنیف معنی دا ده المائل عن الادیان كلها الى دین الاسلام المائل عن الادیان كلها الى دین الاسلام. حنیف ملت حنفیه دا هغه چې نو ملت هغه اسلام ته ویل کېږي دین ته ویل کېږي چې هغه سړی د ټولو ادیان باطله نه چې نو هغه سړی راواوړي او یو دین اسلام چې نو هغه قبول کړي او دا چې نو هغه شخصیت د حضرت ابراهیم علیه السلام نو ځکه وی ورته پیغمبره بل ملت ابراهیم بلکې مونږ چې نو کېږو په ملت د ابراهیم علیه السلام
چې هغه بالکل سیده او برابر یو مخی ځای چې دی نو هغه وما کان من المشرکین او نه و هغه د مشرکانو نه. نو مخکې مونږ ویلو او اوس هم ما دغه تاسو ته سورت ال عمران آیاتونه راوړل نو په هغې کې هم دقه دی چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام ما کان یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. دا چې دی نو هغه یکتا و حنیف و تمام ادیان باطلانه چې دی نو هغه دین اسلام طرف ته مایلو وما کان من المشرکین او د هغه د مشرکان نه نو. الله دې موږ ته دغه ملت صحیحه نصیب. ام کنتم شهداء آئے وی تاسو حاضر اذ حضرا کلچ حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام تا مرگ یعنی مرگ وخی نزدی شو اذ قال لبنیه کلچ ویل آغا اخبل زامنو تما تعبدون چی دچا عبادت بکوی من بعدی زمان ارستو قالو آغی ویل نعبدو منگ با عبادت کو الہک دا معبودستا و الہ آبائکا او دا معبود دا پلارنکستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام اله واحده چې معبود دی یو و نحن امونږ له هم داغه مسلمون فرماندار یو. تلک امه دا یو ډله ده قد خلت چې تیر شوي د لها د هغوی دپاره دی ما هغه څه کم چې کسبت کړي هغوی ولکم او تاسو دپاره دی ما هغه څه کسبتم چې تاسو وکړل ولا تسألون او تاسو نه به تپوس نشي کولی اما د هغې څه په باره کې کانو یعملون چې کول به هغوی. وقالو او هغوی ویل کونو شی تاسو هودن یهودیان او نصارا یا عیسایان تهتدو تاسو به په لار شئ هدایت به بیا عمومی. قل ووایه ورته بل ملت ابراهیم بلکې مونږ خو چې دی نو ملت ابراهیم منو یعنی مونږ خو په ملت ابراهیم چلیږو حنیفه چې هغه د یو خدای منونکی دی حنیفه چې هغه د تمام ادیانو باطل نه دین اسلام ته مایل دی حنیفه چې هغه یو مخیزی دی. وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه